أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين بدي آیت کی دا بنی اسرائیلو تا تخویم دنیاوی ذکر گئی چکل بنی اسرائیلو توحید خراب کو عقیده توحید بدل کړه او د دې عقیده دا شو چې خدایان درې او دا غرنګي په دین کې غلو وکړه او درېمه خطرناک خبره دا و چې دی ویل عیسی علیه السلام خدای دی نو الله تعالی به دې باندې لعنت وکړي. لعن الذين لعنت کړه شوی دی الذين باغ کسانو باندې کفرو چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه يهوديان دي او عیسایان دي على لسان داود فجبل داود باندې عليه السلام وعيسى بن مريم او بجبل عيسى زوی د مریم کی ذلك دا لعنت ببدی وجوشو بما عصو چې دیو نافرمانی کوله د الله حق ماتو وکانو یعتدون او د حد نه تیرېده د بندګانو حقونه ماتول. لعنت معنی دا ده چې په آخرت کې به الله تعالی دیو له سزا ورکوي او دنیا کې د لعنت اسباب مظاهر دادي چې الله تعالی دیو له توفیق نور کوي د ایمان صحیح عقیده د بنی اسرائیل نصیب نشو. دا بنی اسرائیل په دنیا کې د توحید علم برداران نن سبا بنی اسرائیل د دهریت د لادینیت د سیکولریزم جنډو چته کړل حالانکه په یو وخت کې د توحید جنډو چته کړل. یورپی دنیا ته وګوره دا عیسایان دي د توحید په ځای باندې دهریت چت کړي دغه لعنت ده چې دا الله تعالی توحید او نصیب نشو او ماده پرست جوړ شو الله ول توفیق نه ورکړي نو لعنت کړي شوی دی په کافرانو باندې په جبه د داوود علیه السلام او د عیسی علیه السلام. د دې یو معنی دا ده چې داوود علیه السلام او عیسی علیه السلام متخیری کړل کما خلقو چې د خالب او ورځ باندې زیاته وکړو د داوود علیه السلام په زمانه کې په 900 قبل مسیح کې داوود علیه السلام متخیری وکړي او شادوغان دي جوړ شو و عیسی ابن مریم او د عیسی علیه السلام متخیری وکړي د عیسی علیه السلام د عیسایان ویل ته د اسمان الله د سوال وکا ورسته برازي زمونږ لپاره یو خوانچا یو ډک دسترخوان د اسمان ناراض شومږي وي نو هغه چې راغی دی خول نو دا غي نو ورسته جو بیا انکار وکړ عیسی علیه السلام متخیری وکړي نو خنزیران دي جوړ. ابو مالک وی الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة داود علیہ السلام دی چاته خیری وکړي نو شادوغان دي جوړ. والذين لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازير او چاته چې عیسی علیہ السلام خیری وکړي نو خنازیر او خنزیران دي جوړ سوخ پوری و بیا هلاک
ذالک دا لعنت بدی وجه بدیو باندې وشو بما بسبب د دې عصو چې دیو نافرمانی کول دا عصو معنی دا چې د الله تعالی په حق کې هم زیاته کو ول خدایان دریږي وکانو یعتدون او د حد نه تیرې ظالمان او غټ ظالمان د بندګانو حقوق او خیال هم نه ساتي امام قرطبي وایي چې په دې آیات کې به کافرانو باندې لعنت ویل جایز دي کافرانو باندې لعنت ویل چې په چا باندې الله لعنت ویل دي په هغه باندې لعنت ویل جایز دي دې ویل شي چې هغه کافرانو باندې الله تعالی لعنت ده دې ویل شي چې په دروغجن باندې الله لعنت ده او چا ته به دې نه چې ته دروغ وې نو ته ملعون دي دسی بچاته نه دسی بم چاته نه چې ته کافر نو ته ملعون څوک بچی دی نو خاص کې نه کې دې شي هغه کافر چې دی په اسلام باندې مړ شونه بیا او بس عام خبره کوو چې په کافرانو باندې لعنت ده د دې خبرې ثابتېږي چې پیغمبرانو خیری کړل پیغمبرانو خیری کړل او الله خیری کړل کافرانو ته او انبیاء هم کړل نو بعض خلک چې ده هغه نسمېږي دا خبره ده چې په آخره کې به ورته خیری کې او دا د انبیاء طریقه ده موسی علیہ السلام چې د فرعون نه ډېر زیات مایوس شو په آخره کې یې خیری وکړ یا الله پاک د اسلام توفیق ولهم ورکړو بس ډېر بخوږېږي هم نه دومره به هم نه خوږېږي چې د پیغمبر نه به کیا خواهش چې مکو خیری مکوه لکه کافرانو ته نبی علیہ السلام کړلی خدای پاک کړلی دا د عیسی علیہ السلام کړلی داود علیہ السلام کړلی نو خیر دې دومره هم خوږېږي خدای او رسول نه به نه مخکې کېږي چې چا ته خیری شو دی هغې ته خیری شو دا آیات کې کانو لا یتناهون عن منکر د لعنت دو سببونه داو چې نافرمانی کوله د الله او دیم د بندګانو حقوق ځکه په لعنت وشو دریم کانو لا یتناهون عن منکر او دا بنی اسرائیل لا یتناهون عن منکر چې یو بل وینه من کوو عن منکر د منکر نه فعلوه چې دیو وکوو د منکر لره لبئس ما كانوا يفعلون خامخا بد دی هغه چې دیو کوم عمل کوو چې منکر هم کوو او بیا یو بل نه من کول عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په بنی اسرائیل کې چې اولنې نقصان پیدا شو هغه داو چې یو سړی و د بل سره میلاو شو نو هغه وسه ګناه کوله نو دا به ورته وویل اتق الله د خدای نه ویرېږه او دا کار پرېږده دا څه کې بیا به اوسه سوال چې میلاو شو هغه سړی به حقه ګناه کوو ایسته به وسه ناسو خوراک به هم وسه کوو اکیله و شریبه و قعیده ناس به هم وسه اسکاک به هم کوو خوراک به هم کوو او پرون به منع کړی نو دا اولنی نقصان و چې په دې بني اسرائیلو کې پیدا شو چې یو بل به د بدۍ نه منې کوو مولانا مودودي رحمه الله وایي چې د قوم اجتماعي ضمیر مړ شي بس هغه بیا څوک نشي رامنې کولی د تباهۍ نه بچ کېږي چې اجتماعي طور قوم ګناه کوي کرپشن کوي یاره دا خلک چې کومه کرپشن کوي که نه توبې وباسه توبې او څوک یې نه منع کوي ضمیر هغه عدالت هم خرڅي د عدالت نه خلک امید کوي هغه ځان له خرڅي په اشارو باندې چلیږي نو هغه قوم ضمیر بیا مړ شي تباهۍ نه څوک نشي بچ کولی نو د دیو اجتماعي ضمیر مړ شو یو بل یې د بدۍ نه منې کوو نبی علیہ السلام فرمایي چې خبردار تاسو وګورئ په نیکۍ باندې امر کوئ او یو بل به د منکر نه منع کوئ ولتأخذن على يد الظالم د ظالم لاس به رانیسئ
او څوک چې په حق کې کمی کوي نو هغه به مرانیسي او که داسې مو نه کړه نو الله تعالی به ستاسو په زړونو باندې مهرونه ولګوي او په تاسو باندې به الله تعالی لعنت وکړي. امام ابو داود نقل کړی دی، امام ترمذی نقل کړی دی چې تاسو کله امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوئ نو الله تعالی به چې به تاسو باندې لعنت وکړي. ډېر خلک دی په دې کوټو کې دا خلک ناست او ځان یې بغلې کړی دی خو د بدر چې دا کار کیږي ګاډي راځي اوس خلک ودخیږي او بس هر چا ځان غلې کړی لکه منکر باندې رد مکو خلک به خفه شي. وګوره الله تعالی په امر بالمعروف باندې غوسه نه ده، په دې باندې الله غوسه کیږي چې سړی نهی عن المنکر نه کوي. بچی غلط کار کوي او دا وته نه وي مو خو بچی د دا وایو چې موږ کوه امر بالمعروف دی دا، لیکن سخت ګناه دا ده چې دا بچی دی دا ماتحت خلک دی غلط کار کوي او ته نه منع کوي ولې خفه بشي هلکه خلک خفه کوو نه مونږ. نو بني اسرائیلو باندې دلته الله وایي چې امر بالمعروف دی یا کوو یا به نه کوو خو لویه غلطي یې دا وه چې یو بلې د منکر نه منع کوو د منکر نه. ځینې خلک به وایي چې په دې باندې به هلکه دغه پیدا شي نه منکر نه منع کول دا ضروري دي. ګور دا اولنی بني اسرائیلو نقصان دی چې دوی وکړی. امام ابن عطیه وایي چې په دې خبره باندې اجماع ده چې د منکر د سړی منع کول دا فرض دی په هر چا باندې د خپل وس مطابق چې تا ته پته ده چې ما ته امن دی او په دغه ځای کې ستا وس رسي او ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوې نو ته تاریک د فریضې. بیا ګوره دویمه دا خبره ده چې د بدۍ نه سړی منع کولو دپاره ګورې دا شرط نه دی چې ته به په خپله باندې پاک یې. یو سړی چې دا ووایي زه به د بدۍ نه سړی هله منع کومه چې زه په خپله باندې پاک شم وایي په دې دنیا کې پاک سړی شته پیغمبرانو نه علاوه د چا نه ګناه نه کېږي. ډېر خلک به دې غلط فهمۍ کې دي چې یاره زه په خپله دا ګناه کوم نو بل دې څنګه منع کړم نه نه بل به دې هم منع کې. ګوره بني اسرائیلو به دا ګناه کوله الله تعالی یو بل یې نه منع کوو نو ګوره دا خبره شرط نه دی. که دا خبره شرط شي نو بیا به نهی عن المنکر دا باب ختم شي اسلا ځکه هر سړی ګناهګار نو که ته یو ګناه کېم خو ښه خبره دا ده چې دی پرېږدې خو د دې سره سره چې ته دا ګناه کوې او بل څوک یو ګناه کوي هغه دې منې کولی شي هلکه دا ګناه دې مې کوو او دغه بله خبره دا ټیک نه ده. ترا کثیرا منهم تبعین ډیرو لره منهم د دیونه د دې بني اسرائیلو نه یتولون الذین کفروا چې دیو به دوستي کوي د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي د مکی د مشرکانو سره دوستي کوي. پکار خدا دې چې عیسایانو یهودیانو د مسلمانانو سره دوستي کوله ولی د یهودیانو د عیسایانو د مسلمانانو اصل دین یو دی. د یهودیانو اصل دین توحید دی، د عیسایانو اصل دین توحید دی او د مسلمانانو اصل دین توحید دی او دا درې واړه مذهبونه د ابراهیم علیه السلام مذهبونه دي او دا درې واړه الهامي مذهبونه دي. پکار خدا و چې عیسایانو او یهودیانو مسلمانانو ته نږدې وي لیکن هغوی چا ته نږدې د مکي مشرکانو ته او د دې وخت یهودیان به هندوانو ته ډېر نږدې د مسلمانانو. نو لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډېر بد دی هغه چې مخکې لېږلی دی د دیو دپاره د دیو نفسونو ان سخط الله علیهم چې هغه غصه د الله ده وفي العذاب هم خالدون او دیو په عذاب کې همیشئ. ولو كانوا يؤمنون بالله که دیو په الله ایمان راوړی وی والنبي او په نبي علیه السلام باندې وما او په هغه څه باندې انزل الیهم چې دیو ته نازل شوی دی متخذوهم دیو به نه وی نیولی دی مشرکانو لره اولیاء دوستان د مسلمانانو سره به دوستي کوله ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن اکثر دیونه فاسقان دي. ابل بیا نجاشي واقعه رضان الله واقعه لعن الذين لعنت کړی شوی دی الذين باکسانو باندې کفروا چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا
على لسان داود بجبد داود علیہ السلام وعیسی ابن مریم او بجبد عیسی زوی مریم باندې ذلك دا لعنت پدی وجه شوی دی بما عصوا چې دیو نافرمانی کوله د الله تعالی نافرمانو وکانو یعتدون او دیو د حد نه تیریدله د بندګانو حقوق ماتول کانو دا بنی اسرائیل لا یتناهون چې یو بل نه منې کوو عن منکرین د منکرنا او د بدینا فعلوه چې دیو وکوو دی بدی لره لبئس ما كانوا يفعلون بد دی هغه شی چې دوی کوي چې هغه مداهنت دی او ځان غلی کول دي ترى كثيرا منهم تبين ډېرو زره منهم د دیونه د دې بني اسرائیلونه يتولون الذين كفروا چې دوستي وکړي د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي مشرکان د مکې دي لبئس ما قدمت لهم خامخا ډېر بد دی هغه چې مخکې لېږلی دی د دیو دپاره نفسونه د دیو ان سخط الله عليهم جا غصد الله تعالی د بدیو باندې وفي العذاب هم خالدون وجوب بعذاب کی ہمیشہ ولو كانوا يؤمنون بالله او بچرت دیو ایمان راوړی دی بنی اسرائیل په الله باندې والنبي او بنبی علیہ السلام باندې وما باغ سمانی ایمان راوړی انزل الیه نازل کړی شوی دی دیو ته متخذوهم اولیاء دیو ونوین ولدی مشرکان لرا اولیاء دوستان بلکہ مسلمانان سره دوستی کوله ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن اکثر دیو ناوتن کی دی د الله تعالی د اطاعتنا